نو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں وی المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان سره ورور دی ورور، لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره التقوى ها هنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی مسلمان د مسلمان ورور دی، لا یظلمه دی په خپل ورور باندې سن کوي ظلم باندې، په خپل ورور څوک ظلم کوي چې پرور ظلم نه کوي نو داسې ټول مسلمانان ستارونه دي، په دې سم کوه ظلم مکوه. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ولا یخذله، د بل ظلم لبیم نه ور کوي، د بل ظلم لبیم نه ور کوي، په خپل غو بل مسلمان ظلم نه کوي خو کو بل په ظلم کوي نه غو ورتم نه فریدي، تماشا به نه کوي چې تماشګر جوړ شي. یو غریب دی څوک په ظلم کوي داغه لاس پنيسي، هغه د ظالم د شکنجې نه خلاصي. ادیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل روایت کی راضی فرمایلی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی انصر اخاک ظالما او مظلوما، د خپل ور امداد کو هغه ظالم دی کو مظلوم دی. نو صحابه فرمایي د الله پاک پیغمبره چې مظلوم دی کنه مظلوم دی نو خو به امداد کو داغه طرفداري به کو داغه سره به ودرېګو، نو د ظالم مونږ څنګه امداد کو، د ظالم سره ولې داغه سره په ظلم کې شروع شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل نه د ظالم امداد دار چې هغه د ظلم نه منع کی، د ظالم لاس ونیسا دا دغه سره امداد ذکر چې هغه په دې ظلم سره اور د جهنم ته ورځيږي، او تا چې د لاس ته ورلوري دغه اور د جهنم نه دی منع کو کنه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا یخذله، په خپل په مسلمان ظلم نه کوي خو د بل ظلم لبم نه ور کوي. تا ته فتره دا سړی کمزور دی زما په معاشره کې دا پلان کې په ظلم کوي، هغه ته وایي کله کمزور دی مونږ ته دا ظلم ولې کوي، دا الله سونیسا دا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی، دی به د ظلم خلاف आवाज اوچتوي، دا نه چې دی په ظلم باندې چپ پاتې شي، کو په ظلم باندې چپ پاتې شي تم به د ظلم کې شریک شوي، ظالم خلاف आवाज اوچتوي، بل مسلمان به ظلم نه ور کوي، دا نه چې مړه ماته څه نقصان دی ماته څه نقصان دی، دې پوښه کاری پوښ کو دا دی وی اورس بستا پر سر باندې ولګي بیا هغه چې دې پوښه کاری پوښه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا یخذله، ظلم لبل ور مسلمان نه ور کوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا یحقره، او د خپل رور مسلمان سپکاوي به هم نه کوي، داغه بس پکاوي نه کوي، داغه به عزت نه خرابوي، داغه د عزت په خیال ساتي. ځکه حدیث مبارک کې راځي، ما تیر جمعه غالبا دا روایت ذکر کړو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې د سود او یا دروازې دي، سود دروازې دي یعنی او یا درجه دي د سود، او پاره کې د ټولو نه کم درجه ده چې انسان د خپل مور سره مخ تور کې نعوذ بالله. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی د ټولو نه لوی سود، د ټولو نه غټ سود، د ټولو نه بدترین سود دار چې ته یو مسلمان عزت خراب کی. وړو کې سود دومره دی چې انسان نعوذ بالله د مور سره مختور کی، او نبی رسول الله د ټولو نه بدترین غټ سود هغه سود دی چې یو انسان د بل مسلمان عزت خراب کی. دا څومره لوی ګناه شو. نو ولا يحقره، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د بل مسلمان د عزت نه خرابوي، دا بس پکاوي نه کوي، دا سپکاوي په مختلفو طریقو باندې، کله پس ملاندې کوي، کله پس خندلي، زنانو کې خدا شي ډیر زیاتی په بل زنانه پورې خاندي، دا غي په حسن پورې یا پاره کې بل صدغه خندنه پورې کې خندنی کې پیخي کوي، یا سړو کې عزت خرابول سری هغه پس پښې شا خبرې کول، غیبت کول چې مړه دا خو دې سره دی، دا خو دې سره دی، دا عزت خرابول دي. او یا عزت داسې خرابول چې د هغه په کور باندې حمله کول د عزت لپاره چې د هغه عزت خراب کړي، د هغه خور، د هغه لور، د هغه مور، د هغه ښځه نعوذ بالله ته هغې ته په بد نظر وګوري، دا د هغه عزت خرابول دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا يحقره، یو مسلمان به د بل مسلمان سپکاوي نه کوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی التقوا ها هنا، راوی وایي وی نبی علیہ السلام درې فیری دي سینې ته اشاره وکړه چې التقوا ها هنا، التقوا ها هنا، التقوا ها هنا. تقوا دلته کې ده، تقوا کوم ځای ده؟
تقوا په زړه کې د په زړه کې ظاهر سره د تقوا سره تعلق دوره نشته دی. څنګه تقوا دلته کې ده؟ ته بالکل یوازې په یو ځای کې ناست خوښ یې او د ګناه موقع در سره شته دی. ګناه کولی شي خو بیا وایي زما رب مایني زه دا ګناه نه کوم، زما رب مایني زه ګناه نه کوم. اوس دا د زړه تقوا ده. یو بل مثال درته ذکر کوم، مثال په تور زه دلته په مسجد کې مونځ کوم نو خلک راته ګوري نو ډېر په کلاره باندې مونځ کوم او چې ځان له یوازې کوم څوک نشته د درې ټونګې ولګوم. اوس تقوا نشته، دا تقوا نه ده. تقوا دا نه ده، تقوا دا ده چې د خلکو په مخ کې باندې څنګه عمل کوي چې هغه ځان له یوازې هم کوي. دا نه چې د خلکو په مخ کې باندې ځان د غلا نه ساتم خو چې پټه موقع میلاویږي چې پردی شي نه موچتوم. دا تقوا نه ده. تقوا تعلق د زړه سره دی، د زړه سره دی. د دې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی و التقوا ها هنا، تقوا په زړه کې ده. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی د یو مسلمان د بدی د پاره دا خبره کافی ده چې د بل مسلمان ته سپک ګوري. د بل ګناه ته ضرورت نشته. یو مسلمان بل مسلمان ته سپک قتل دغه بې عزتی کوله کنه د دې سړي نور ګناون ته ضرورت نشته. دغه یو دل پکار دی، دغه یو دل پوره دی، دغه یو ګناه به جهنم ته رسي. نبی علیه الصلاۃ والسلام